دویمه عشره چې ده هغه هم په رخصتېدو ده. دې پسې بل عشره چې هغې ته عشره د اعتکاف وایي، هغې کې معتکفین د الله کریم جل جلاله په در کې خپل ځان سپاري الله ته، او خپلې کوم چې کډې دي هغه وړي او الله جل جلاله ته ځان ورسپاري. نو انشاءالله 13 کلونو په شان به سخت کال یو ځلې بیا هم په حاجي آباد شریف کې هم په دې جامع مسجد کې اجتماعي انشاءالله اعتکاف کېږي. اتوار په ورځ باندې د ماښام نه وړاندې بلکې چې څومره وړاندې راشي نو ښه ده چې موږ ته انتظام اسان شي. نیتونه پکار دي چې انسان نیت وکړي او هغه معتکف شي. څومره دوستان که د بهر دي چې کوم د علاقې خلک دي چې د آخري 10 ورځې ضرور په جومات کې تېرې کړي، اعتکاف کې تېرې کړي، چې چا لپاره ممکن وي کولی شي کېدی شي نو هغه اعتکاف کې کېنه. سخت کال الحمدلله موسم هم ګزاره کوي، داسې ډېره زیاته ګرمي هم نشته. دویمه دا ده چې کوم زموږ غرونه داسې وي چې هغوی د بهر نه راځي او بهر نه دلته تشریف راوړي نو انشاءالله د هغوی دپاره مکمل انتظام وي. هغوی هم راتلی شي، 10 ورځې اجتماعي ختمونه کېږي، ذکر و اذکار کېږي، دعاګانې کېږي، الله جل جلاله ته منت او زارۍ کېږي. د عاشق صادق دربار دی نو موی مبارکخوا ده او الله کریم دعاګانې قبلوي. نو چې څوک هم راتلی شي زما ورته د کلو زړه نه دا دعوت دی چې نور د هغوی هېڅ قسمه خرچه نه کېږي، بس چې دلته کې راځي انشاءالله موږ به خپل حتی الوسع د هغوی مېلمستیا کوو او د هغوی مېلمستیا به په هغوی باندې احسان نه وي بلکې دا موږ له به الله مقرره کوي چې موږ د هغوی مېلمستیا په دغې ثواب کې الله پاک موږ چې کوم دی شریک کړي. نو چې کوم دوستان داسې وي چې بهر نه نو هغوی دپاره هم زه دا اعلان کوم چې بېشکه تاسو راتلی شئ. ښه فراخه ځای دی، ښه کلو ځای دی، د باباجي مبارک خوا ده. انشاءالله یو ډېر سکون ماحول وي او ډېر د آرام او د اطمینان ماحول وي. الله کریم جل جلاله دې دا مبارکې شپې په خیر سره سبا